څنګه تاسو ته معلومه ده چې مو د درنې نن 29 دین برابر شوي په دینه بعد به اوس مو میاشتې شمرو میاشتې ته خبره ووخته دا درنه به تر هغې پورې شروع وي چې تر څو پورې مو سره کومې وعدې شوي دي بدکارۍ متعلق څه هغه بدکاري مو شوي نه وي د کوم تکلیف مو وکړو انشاءالله دومره تکلیف به نور هم کوو دا تکلیف مو د خپل ځان د خپل شخصیت دپاره نه ده د کوم تکلیف چې موږ کوو دا د مو د قوم دپاره ده نه د قوم دپاره انشاءالله دا خو ډېر وړوکه تکلیف ده د قوم دپاره چې کله د سرونو قیمت راغلو انشاءالله هغه به هم واده کوو دا هغه درنه چې کومه دا د مو د قوم دپاره ده نه د قوم دپاره لکه څنګه مو په خپلو خبرو کې وایي چې هر قسم قربانۍ به ورکوو دا خو ډېرې وړې قربانۍ دي انشاءالله دا نوجوانان اوس بیدار شوي دي دا نوجوانان رویښ شوي دي انشاءالله چې دا نوجوانان وي تر څو پورې نو دا قوم به انشاءالله ورځې نه بلې ته مخ په وړاندې بیایو او مخ په وړاندې روان ده موجوده حالات کې کوم اپریشن روان دی په کوزې کورمې کې یا په سنټرل کورم کې دغو ځایونو نه څومره خلک ډسپلیس شوي دي دا ټول خلک به کله آبادېږي حکومت نه مو دا پوښتنه کوو او دې آبادکارۍ پورې به مو دلته ناست وو څو پورې مو د خپل خلک د خپلو وړو وړو جونګړو ته واپس نه وي لاړ مو دا درنه به جاري وي او د اپریشن واجې نه کوم خلک ډسپلیس شوي دي د هغه دپاره موږ ټولو ته دا خواست کوو چې د خپل د قومي د قبایلي غیرت واجې نه هم دغو کیمپونو ته بلکل لاړ نه شوی موږ خپل بچي خپلې زنانه دغو کیمپونو ته نه بیایو یا څومره اپریشنې روانې دي ټولو خلکو ته یو اهل سنت څومره خلک دي چاته که د ځایونو تکلیف وي خپلو ځایونو کې حجرو کې یوه کمره د خپلو خلکو ته دغه تکلیف وخت کې ویر کوي چې دوی سره دست دا د اپریشن وخت تیر شي او د خپلو ځایونو ته واپس لاړ شي نو خواست دا کوو چې څومره اهل سنت قومونه دي دغو خلکو سره مدد وکړئ دوی سره په د مشکل وخت کې ودرېږئ ایمو د درنې موجود څومره انتظامیه دی موږ خپل طرف نه دا عهد سره کوو چې هر قسم تکلیف ته هر قسم پریشانۍ ته موږ به تاسو ته ولاړ وو تر هغه پورې چې څو پورې مو واپس آبادکاري په خپلو کورونو دوباره نه وي شوي